آرټیفیشل انټيليجنس چې د جدید عصري نړۍ یو داسې نوې پیچلې او داسې کمپلیکس ټکنالوژي ده چې د بیرته هم د انسان تخلیق دی د انساني ذهن یو کریشن دی خو وسنۍ نننی سوال داسې دی چې آیا آرټیفیشل انټيليجنس چې په خپل د بیگ ډیټا انالیسس کولای شي چې یا د کوګنیټیو ساينسز یا د ډیټا ساينسز د لارې یا د خپل پرسنل الګوريثمز د لارې نوې تحلیلونه یا ډیسیژن میکینګ کولای شي یا پر وخت باندې فیصله سازي قوت لري یو داسې ماشين لرنینګ یو داسې د پروسس یو داسې میکانیزم چې هغه په خپل د ورکل سوي ډیټا یا د ورکل سوي د ګایډنس په لارې چې دیغه خپل هغه هدفونه یا هغه ټارګټس ترلاسه کوي چې د یو انسان د ذهن لپاره چې دیغه ممکن وي خو اوسنی وخت کې د اي اي یا د آرټیفیشل انټيليجنس یا د مصنوعي ځیرکتیا د دې سره تړلي خطرونه یا د دې سره تړلي فائدې چې د انسان لپاره د دې دواړه دغه چې دغه کېدلی شي دا یو ډیر ژور بحث دی یو ډیر کمپلیکس د گفتگو دی چې په دې اړه باندې د دې سره تړلي معاملات صرف تر ساينسي د پورې محدود نه دي د دې یو داسې ایتیکل پهلو یو اخلاقی پهلو هم ست د دې سره تړلي ټولنیز مسایل چې دغه هم په دې کې سوال پورته کېدلی شي آرټیفیشل انټيليجنس چې دا وخت هم تر اوسه د ماهرینو مطابق چې تر اوسه د نیولی باند یا تر اوسه امبراینیک سټیج کې ده لکه اوس هم د دې استعمال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طب او د صحت په برخه کې د آرټیفیشل انټيليجنس دغه پریډکشنز دغه د ډیزیز د هغه ډایګنوز لپاره چې دغه کار استعمال یا همدارنګه د ډیفنس په برخو کې د فوجي یا د ایر فورس یا د مختلفو دفاعي سیستمونو سره لینکډ آرټیفیشل انټيليجنس استعماليږي همدارنګه د لرنینګ په پروسسز کې په ایجوکیشن کې د ای لرنینګ یا د ویژوال د پاره چې د دې استعمال چې زیاته کیږي خو سوال نه دا دی چې آیا دا د انسان د انټيليجنس بدیل ثابتېدلی شي خو لدې سره د ماهرینو مطابق چې تر اوسه دا ممکن نه ده چې آرټیفیشل انټيليجنس په څو دقیقو کې کولای شي چې د ډیټا انالیسس وکړي یا ډیسیژن میکینګ واخلي خو د انسان رنګ کانشسنس یا د انسان رنګ د پرسپشن یا ادراک یا ایموشنز یا ویر فیر خوف یا مینه دغه احساسات او ایموشنز چې د لدې څخه په برخه ده او انسان چې کوم ډیسیژن اخلي هغه د انساني ضرورتونو د انساني نیډز ته په کتلو سره داسې فیصله سازي کولای شي نو تر اوسه لا محل چې دی هغه د آرټیفیشل انټيليجنس څخه لا داسې خطر محسوس نه ده خو دا پښتنه لا هم ژوندۍ پاتې ده